السلام علیکم د منار رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ بخیر راغلی په دې هیله چې تاسو ټول روغ جوړ استئ او د صحت جامې پر تن ولرئ. درنو اوریدونکو د قرآني ژبې زده کړې خپرونه ده او تاسو یې له منار رادیو اورئ. په دغه خپرونه کې زه جواد ساپی او راسره ډېر قدرمن استاد عبیدالله عزت درته حاضر شوي یو تر څو خپرونه درته وړاندې کړو. په دې هیله چې تر پایه راسره اوسئ او دغه خپرونه راسره واورئ. استاد محترم مهرباني وکړئ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، إخوة الإيمان، نبدأ اليوم بحمد الله وفضله من كتاب العربية بين يديك، الوحدة الرابعة، الدرس 84، صفحة رقم 336. دمنار خبور دنكو دلي رب العالمين نأميد لرم چروغ و جوړ بستي زمنګ استاس ونننی خبرونه نننی درس د العربية بين يديك کتاب څخه سوال لسمه وحده ده. څلور اتیایم درس دی چې په دې درس کې تقریبا 2 برخې درس ویل شوی دی. نن به ان شاء الله دا درس مکمل کیږي. څلور تمرینونه پکې پاتې دي. صفحه نمبر دی 386 نمبر. احبتي، نحن اخذنا في الدرس السابق العنوان مفهوم الأمن في الإسلام، وشرحنا متن هذا الموضوع، ثم أخذنا بعد شرح بعض التمارين ما يقوي به لغتنا وقراءتنا وكتابتنا. فاليوم أيضا بمشيئة الله سبحانه وتعالى نكمل بعض التمارين عندنا، فنبدأ التدريب الثالث. فقوردنكم من مخكي دا موضوع هغستی و چې مفهوم الامن فی الاسلام، چې امن په اسلام کې موږ او تاسو ته څه مفهوم راکوي، چې امن څنګه دی په اسلام کې. هغې باره کې موږ او تاسو متن واغسته. د متن نه وروسته بیا یو څو تمرینونه هغه هم حل کړل. اوس هم زموږ د دغې موضوع د تقویه کولو لپاره چې زموږ دا موضوع نور هم قوي شي او موږ او تاسو په عربۍ کې مخ په وړاندې باندې لاړ شو، د هغې د پوهې دپاره موږ او تاسو ته تمرینونه راکړي دي. هغه کې 2 تمرینونه موږ حل کړي. نن به انشاءالله د 3م تمرین نه شروع کوو. دا به واخلو. التدريب الثالث أجب باختصار عما يلي. 3م تمرین موږ سره په دې موضوع باندې دی چې جوابونه وکړي په مختصر شکل باندې د لاندې سوالونو. دې تمرین کې موږ ته 15 سوال راکړي دي او دا سوالونه ټول متن موافق دي. وختونه موږ نه کوي چې د متن موافق پر شکل باندې دې سوالونه جوابونه وکړي. اولا اخذ السؤال الاول. اول سؤال لاخلو. السؤال الاول عندنا: هل يجوز ان يقتل المؤمن نفسه؟ هل يجوز ان يقتل المؤمن نفسه؟ هذا هو السؤال. ده سؤال لمسرا معناه اخلو آیا جائز دی یو مؤمن لرا چې خپل نفس ووژني؟ آیا جائز دی یو مؤمن لرا چې خپل نفس ووژني؟ هل يجوز ان يقتل المؤمن نفسه؟ اذا كيف نجيب؟ یو زده کوونکی به د دې سوال سره رقم جواب وکړي. موږ تاسو درس اخیستی و مفهوم الامن فی الاسلام. کولی شو موږ د هغې نه دې جواب را وباسو. اذا الجواب جواب څه دی؟ لا، فقد حرم الاسلام ذلك. لا، فقد حرم الاسلام ذلك. سوال داسې و چې آیا جایز دی یو مؤمن لره چې خپل ځان مړ کړي؟ نه، ځکه اسلام دا حرام کړی دی چې خپل ځانونه به نه وژنئ. فلهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. جواب سره وته نه، ځکه زموږ اسلام دا حرام کړلی چې یو انسان به خپل ځان نه وژني اگر که دا د خپل نفس دی، خو اصلا دا نفس دا زموږ او ستاسو په اختیار کې هم نه دی. موږ د الله رب العالمین په دې بدن کې به زموږ صرف د الله رب العالمین اختیار وي، زما او ستا خپل اختیار به هم نه وي. ولې؟ ځکه کله چې یو انسان خپل ځان مړ کړي الله رب العالمین د هغه نه تپوس کوي. خو په خپل اختیار کې زموږ وي نو بیا موږ نه خو الله تپوس نه کوو. د خپل په بدن باره کې موږ نه هم الله رب العالمین تپوس کوي. نو ځکه جواب کې موږ وایو لا، فقد حرم الإسلام ذلك. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني عندنا زودهم سؤال دهم سؤال من سرسدي: لماذا جعل الله عقوبة القاتل النار في الآخرة؟ لماذا جعل الله عقوبة القاتل
النار في الآخرة. سوال معنا کو ولی الله رب العالمین د قاتل لپاره د جهنم سزا یا د اور سزا په آخرت کې وګرځوله. کله چې انسان قتل وکي او عمدن قصدن قتل وکي د هغې سزا په اسلام کې څه ده؟ په آخرت کې اور دی، په دنیا کې قصاص دی. نو لماذا جعل الله عقوبة القاتل النار في الآخرة؟ لماذا سوال کړی دی؟ سبب معلومی، علت معلومی، څه وجه ده؟ کله چې په عربی کې لماذا دا استعمال شي په سوال کې یو علت یو سبب معلومی چې الله رب العالمین دا اور د قاتل لپاره سزا وګرځوله په آخرت کې. ولې؟ اذن کیف نجیب؟ زده کوونکي باید د دې جوابونه مخکې نه کړي وي. که صحیح وي فجزاه الله خیر الجزا، که صحیح جواب یې کړی خو الله دې ولله د خیر جزا ورکړي، بدله دې ورکړي. که یو انسان د یو زده کوونکي ذهن خلاص شوی نه وي نو موږ ورسره دا همکاري کوو د هغه جوابو ته د کتاب نه هم راوباسو. اذن الجواب، جواب یې څه دی؟ تکریما وصیانة للنفس البشریه. تکریما وصیانة للنفس البشریه. ولی الله رب العالمین د قاتل لپاره اور سزا ګرځولې ده په آخرت کې؟ تکریما د انسان د عزت په خاطر باندې، وصیانة د انسان د حفاظت په خاطر باندې. النفس البشریه، بشري انسان، موږ او تاسو چې دا کوم انسانان یو ټول چې د دې لحاظ وشي، د دې ساتنه وشي، په دې خاطر باندې الله رب العالمین موږ او تاسو ته دا سزا مقرر کړې ده که چا یو قتل وکړو، یو مسلمان یې ووژلو، په آخرت کې به دغه انسان الله رب العالمین اور ته نه باسي. ان که توبې ویستلله، الله رب العالمین د توبې دروازه پراخه پیدا کړې ده، توبه د هر چا قبلوي مخکې د مرګ نه. نو دې کې صرف اشاره دې ته کوي چې انسان ډېر قیمتي دی، چې د انسان وینه محفوظ پاتې شي، د انسان بدن محفوظ پاتې شي. اذن الجواب تكريما وصيانة للنفس البشرية. السؤال الثالث، دريم سؤال لي، متى يكون قتل النفس حلالا؟ متى يكون قتل النفس حلالا؟ متى كلا يكون قتل النفس حلالا؟ کله د یو نفس وجل حلال ګرځي. آیا داسې صورتونه هم شته په دنیا کې چې د یو انسان وجل حلال وي؟ خو هغه کوم صورتونه دي؟ متى يكون قتل الانسان حلالا؟ کوم وخت کې د انسان قتل هغه زمونږ او ستاسو دپاره یا د حاکم دپاره یا د قاضي دپاره یا د محکمې دپاره جایز دی چې هغه قتل کړي. الجواب يكون قتل النفس حلالا اذا كان بالحق. انسان هغه وخت کې ته وجلی شي حلال دی د هغه قتل چې کله هغه په حق باندې. څنګه په حق باندې؟ الله قرآن کې وایي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. په حق باندې هغه ته وجلی شي. فالحق ماذا؟ فالحق من قتل مؤمنا متعمدا فقتله حلال بالقصاص. که یو سړی راپاڅېږي یو مسلمان مړ کړي قصدن، د هغه قتل به حلال دی. په کومه طریقه باندې؟ بالقصاص، د قصاص په طریقه باندې. ځکه الله قرآن کې ویلی دی قصاص به څوک ورکوي؟ محکمه به ورکوي یا عادل امام باچا به ورکوي. عام شخص نشي کولی چې خپله بدله خپل لاس باندې والي، ځکه د هغې نقصانونه بیا نور هم زیاتېږي. الثاني ومن زنى بعد الزواج فقتله حلال يرجم بالحجارة. حقی دوهم نمبر حق کم دی چې انسان وجل پکار دی؟ حلال دی. چې یو انسان واده وکړي، محسن وي، واده کړی وي، د واده نه وروسته بیا هم دا انسان زنا کوي، زموږ او ستاسو په دین په اسلام کې د هغه وجل حلال دی. وجنی به څوک؟ عادل محکمه. په کومه طریقه به وجني؟ یرجم بالحجارة، هغه به رجم کیږي په تیږو باندې. والثالث والمسلم اذا ارتد عن الاسلام والعياذ بالله فقتله حلال ان لم يتب. کله که مسلمان د اسلام نه مرتد شي، اسلام پریږدي، والعياذ بالله الله دې نه کړي، نو بیا د دغه مسلمان وجل هم حلال دی. ان که توبه وینستله یو 3 ورځې مهلت وله ورکړي چې فکر وکړي، بیا هم توبه وینستله واپس اسلام ته رانلې، همداسې په ارتداد کې پاتې شو، کفر کې پاتې شو، اسلام ته مثال والعیاذ بالله کنځلې وکړلې یا اقرار یې وکړو چې اسلام ما ته قبول نه دی، د هغه وجل به څه دی؟ هم حلال دی. محکمه یا قاضي به څه کوي؟ په هغه باندې فیصله کوي.
هذا هو كان السؤال الثالث: متى يكون قتل النفس حلال؟ فالجواب: يكون قتل النفس حلال إذا كان بالحق. أما السؤال الرابع: لماذا يتحقق الأمن الذاتي عند المسلم؟ يتحقق الأمن ولي مسلمانانو سره ثابت ده، باید د هر انسان شخصي امن هم محفوظ پاتش. ولی دا ثابت ده؟ جواب: لأنه قرر عقوبة لكل فعل لا يتفق مع مصلحة الفرد والجماعة. ترديه اسلام د ذاتی امن هم خیال ساتل دی چې یو شخص ذاتن دی هم محفوظ وي، په ټولنه کې په ملک دی محفوظ وي، هغه مال دی هم محفوظ وي. جواب څنګه وکړو؟ ځکه چې اسلام د هر هغه کار لپاره چې ټولنې ته نقصان رسي یا افرادو ته نقصان رسي، یو فرد ته هم نقصان رسي، ذاتی یو شخص ته هم نقصان رسي، داسې یو کار وي، هغې لپاره اسلام یو سزا ټاکلې ده. لأنه قرر عقوبة، ځکه ذاتی امن ثابت دی، د هر چا لپاره حق لري، ځکه اسلام مقرر کړی د سزا لكل فعل د هر یو کار لپاره لا يتفق مع مصلحة الفرد والجماعة، چې هغه کار د یو شخص لپاره، ذاتی یو کس لپاره یا ټولنې لپاره په هغه کې ګټه مصلحت نه وي، نو اسلام د هغه لپاره سزا مقرر کړې ده. نو په دې وجه باندې ذاتی امن هم څه دی، اسلام ورته اعتبار ورکړی دی. ننتقل الآن إلى السؤال الأخير. السؤال الأخير عندنا السؤال الخامس. زو پنځم سوال ته. پنځم سوال موږ سره څه باره کې دی؟ إلى أي شيء تميل النفس البشرية؟ إلى أي شيء تميل النفس البشرية؟ انسانی نفس دا کوم شي ته ډیر مایل کیږي؟ هر نفس خامخا میلان کوي یو طرف ته. انګو تاسو کتاب کې اغستیو، بعضی نفسونه میلان کوي خیر طرف ته، بعضی نفسونه میلان کوي شر طرف ته. د بعضو نفسونو په فطرت کې د خیر کارونه الله ډیر ایښي وي، بعضی نفسونو کې د شر کارونه سوي هغه ډیر زیات الله ایښي وي. نو إلى أي شيء تميل النفس البشرية، انسانی نفس دا کوم شي ته ډیر زیات مایل کیږي؟ اذن کیف نجيب؟ جواب به څنګه وکړو؟ الجواب: تميل إلى ما تطمح إليه، تميل إلى ما تطمح إليه وتتطلع إلى ما لم تصل إليه خيرا كان أو شرا. تميل إلى ما تطمح إليه وتتطلع إلى ما لم تصل إليه خيرا كان أو شرا. هذا هو جوابه. دا جواب په عربی کې. پښتو کې جواب څنګه کو؟ د انسان نفس کوم شي ته ډیر مایلوي؟ به مایل کېږي د انسان نفس هر هغه شي ته چې د انسان کې کومه اراده زیاته غالبه وي. تطمحو، کومه هیله، کوم امید، کوم ارزو د انسان په نفس کې زیات وي، هغه طرف ته ډیر زیات مایل وي. تتطلع، رسیږي هغه طرف ته زیات، الى ما لم تصل الیه، هغه ته مخکې نو رسیدل یا نه رسیدل، اوس هغه هیله، ارزو، امید پیدا شوی دی، طاقت هم دی، هغه طرف ته ډیر مایل کېږي. خیرا کان او شر، که هغه کار د خیر وي که شر وي، خو که نفس کې د خیر ماده زیاته وه، خیر پکې ډیرو، انسان بیا خیر طرف ته ډیر زیات مایل کېږي. که چېرته نفس کې د شر ماده زیاته وه، د انسان بیا شر طرف ته زیات مایل کېږي. هذا هو كان عندنا التدريب الثالث. دا موږ سره دریم تمرین و چې په دې کې 15 سوال او د هغې موږ مختصر جوابونه وکړل. ننتقل الآن أيها الأكارم إلى التدريب الأول تحت عنوان مفردات. زو بل تمرین ته چې اولنی تمرین دی خو د بل عنوان لاندې دی چې هغه مفردات دي. په دې کې موږ او تاسو ته 3 تمرینونه راکړي دي او په دې 3 تمرینونو کې موږ او تاسو نه غوښتنه کوي چې په دې کې زموږ او تاسو مفردات قوي او مضبوط شي. التدريب الأول: هات جمع الكلمات التالية من النص. هات جمع الكلمات التالية من النص. اول تمرین کې موږ نه څه غوښتنه کوي؟ لاندې موږ او تاسو ته یو 12 مفردات راکړي دي. مفردات معنا کلمات. مفرد یو کلمې ته ویل کېږي، جمع سره راځي مفردات، ډېرې کلمې. نو دلته زیاتې دي، نو په دې وجه جمع ته ویل مفردات. غوښتنه څه کوي؟ هاتي. ما معنا هاتي؟ راوړه. هاتي معنا راوړه. جمع الکلمات، جمع ذکر کا. جمع هغې ته ویل کېږي چې دلالت په دریو باندې یا د دریو نه زیات وي، هغې باندې کېږي. لاندې کوم کلمات چې دي دا جمع استعمال کا. الکلمات او مفردات په یو معنی باندې راځي. کلمه ته هم ویلی شو، مفرد ته هم ویلی شو.
د کلمې جمع بیا کلمات راځي، د مفرد جمع مفردات راځي. التالیه معنی راتلونکي. هاتي جمع الکلمات التالیه، راوړئ جمع د لاندې کلماتو چې راتلونکي کلمات کوم دي موږ سره په تمرین کې. من النص، خو غوښتنه کوي چې جمع د کوم ځای نه راواخلو. من النص، نص ویل کېږي هغه عبارت ته چې په یو موضوع باندې لیکلی شوی وي. موږ مخکې موضوع اخیستی وه مفهوم الامن فی الاسلام، هغې باره کې موږ ته یو نص راکړی و، یو عبارت یې راکړی، یو موضوع یې راکړی وه، لیکنه یې راکړې وه. نو موږ نه غوښتنه کوي چې کتاب والا د هغې کې څه مفردات را پیدا کړي دي او هغه جمع شته دی خو په نص کې ده، په هغه موضوع کې ده، د هغې موضوع نه دې جمع راوباسئ. اذا ناخذ الكلمة الأولى، اوله کلمه موږ سره څه ده؟ مال. مال معنی مال، موږ تاسو ته هم پښتو کې مال وایو، دولت چې ورته ویل کېږي. جمع څه راځي؟ جمع راځي اموال. په نص کې کوم ځای کې دی؟ نص کې راځي حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړو چې ایها الناس ان دماءکم واموالکم علیکم حرام. زموږ استاسو شاهد کوم ځای دی؟ اموالکم. مال جمع سره راځي اموال. کله چې موږ تاسو جمع استعمالو باید موږ څه استعمال کو؟ اموال استعمال کو. مفرد هذا مالي، هذا مالي. الكلمة الثانية دهما كلمة موږ سره ده قاعده معنی یو قانون، جمع سره راځي قواعد. دا کلمه موږ د کوم ځای نه راواغسته؟ نص کې ویلو والإسلام لم يترك صغيرة ولا كبيرة من سلوك العباد إلا وضع لها قواعد. انت موږ اغستو چې اسلام وړه خبره غټه خبره چې کوم عادات د بندگانو دي نه دي پرېغوستي مګر خامخا یو قانون ورته ایښی دی. د هر عادت دپاره د هر کار دپاره موږ تاسو ته اسلام یو قانون ایښی دی. نو قاعدة جمع سره راځي قواعد. الكلمة الثالثة حق معنی د یو چا یو څیز ثابت وي د هغه دپاره، د بل چا ملکیت پکې نه وي، د بل چا اختیار پکې نه وي، د یو کس وي. جمع سره راځي حقوق. دا جمع شوله. نص کې کوم ځای کې ذکر شوی کتاب کې ویلو والامن في الحقوق الخاصة والعامة. اسلام د هر چا حق ثابت کړی دی، که هغه خاص حق وي که عام حق وي. نو حق جمع څه ده؟ حقوق. الكلمة الرابعة څلورم نمبر کلمه موږ سره ده امر یو حکم کول، یو چاته امر کول. امر جمع سره راځي اوامر، امرونه کول. کوم ځای کې کتاب کې راغلي دي؟ کتاب کې وایي لمن لا يمتثل لأوامر الله، چې څوک خیال نه ساتي یا تابعداري نه کوي د الله رب العالمین د امرونو د هغې د حکمونو. الکلمة الخامسة پنځمه کلمه موږ سره ده فرد معنا په یو شخص باندې دلالت کول، یو کس. جمع سره راځي افراد چې په دریو باندې هم دلالت کوي، د دریو نه زیات څه کوي هم دلالت کوي. فرد جمع افراد راځي. نس کې کوم ځای کې اغستی و؟ نس کې ویلو کتاب کې لا يقدر بثمن في حياة الأفراد والشعوب. امن بارک خبره کړې و چې دا دومره غټ نعمت دی دا په قیمت باندې هم نه ملاویږي، د دې اندازه دا په قیمت باندې څوک نشي اغستلی. فی حیات الافراد والشعوب، د افرادو په ژوند کې او دارنګې د ټولنې په ژوند کې، د قومونو په ژوند کې. افراد دلته ذکر شوی. الکلمة السادسة شپږمه کلمه موږ سره ده نعمت موږ تاسو پښتو کې هم استعمالو. د الله طرف نه یو ورکړه وي، یو احسان وي، یو انسان ته ملاو شي، هغه ته فایده اخلي. جمع سره راځي نعم. کتاب کې کوم ځای کې راغلی؟ په اوله کرښه کې وایي الامن في الدنيا نعمة من النعم الكبرى. الامن في الدنيا نعمة من النعم الكبرى. امن چې دی په دنیا کې چاته ملاو شي د غټو نعمتونو دا یو نعمت دی، د ډیرو نعمتونو نه یو غټ نعمت څه شی دی؟ الامن دی. الکلمة السابعة اووم نمبر کلمه موږ سره ده
دمون معنا وینه. انسان په بدن کې چې کومه وینه ده انسان په بدن کې هغه دیان لري په رګونو کې هغه ته دم ویل مې سره راځي دا دیمه د جمع ده. کتاب کې مخکې ذکر شوی نس کې دي چې راغلي دي چې حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ایها الناس ان دماءکم واموالکم علیکم حرام. دماءکم الله نبی سوی ای خلکو ستاسو وینې چې دي ان دماءکم بشک ستاسو وینې چې دي جمع استعمال کړل ټول انسانانو وینې ته اشاره وکړه نو دم جمع سرازي دماء. الكلمه الثامنه اتم نمبر کلمه موږ سره ده اثاث. اساس معنا بنسټ بنیاد جمع سرازي اسس راځي بنیادونه یا بنسټونه. کوم ځای کې استعمال شوی په کتاب کې وای الا وضع لها قواعد واسسا تتفق مع مصلحه الفرد. اسلام د هر شي د پاره یو قانون خېده او دارنګي بنسټونه یو بنیاد خېده چې هغه فرد ته هم پیدا ورکړي او ټولنې ته هم څه فائدہ ورکړي هغه سره موافق دي. نو اساس جمع سرازي اسس. الكلمه التاسعه نهم نمبر کلمه من سره ده امام څه ته ویل کېږي مقتدا یا پیشوا څوک د چا په لار باندې روان وي. جمع سرازي ائمه جمع ائمه امامان راځي. امام په دین کې مشر وي یا همدارنګي په دنیا کې سوي هم مشر وي هغه ته هم استعمالېږي. کوم ځای کې ذکر شوی دی امام کتاب کې راغلي دي وعد الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجعل المؤمنين خلفاء في الأرض أئمة للناس. اول درس کې چې الله رب العالمین وعده کړل د خپل رسول سره چې د مؤمنان به زپزمکه باندې خلیفګان مشران ګرځوم. ائمه للناس د خلق امامان بموي خلق به دې پس روان وي دې اقتدا به کوي. الكلمه العاشره لسم نمبر کلمه موږ سره ده دافع معنا حسکول تیزی ورکول یا دارنګ دفع کول په قوت سره لري کول. جمع سرازي دوافع جمع دوافع. کتاب کې استعمال شوی دی والنفس البشريه لها دوافعها للخير والشر. د هر نفس انساني نفس د پاره دارنګ حسکول دی یا د خیر کار د پاره یا شر د پاره. هر نفس کې یو فطرت کې داشته دی چې هغه تیزی ورکوي یا دفع کوي د خیر کارونه یا شر لره یا خیر طرف ته مایلوي یا شر طرف ته سوي مایلوي. الكلمه الحادية عشرة يولسم نمبر کلمه من سره ده الهادي معنا المرشد لارښودون کې تو چاته لار خي هغه تسویل کیږي الهادي. الله په نومونو کې هم راځي الهادي معنا لارښودون کې انسان. الله بارک چې الهادي راځي هغه هدایت کوون کې چاته هدایت ورکي ایمان ورکي. اما موږ استاد بارک چې راځي الهادي لارښودون کې د سم لار چاته خي. جمع سره راځي الهدات ډیر لارښودون کې. کتاب کې راغلیو ائمه للناس وهداة مهتدين. ائمه للناس وهداة مهتدين. الله وعده کړی د مؤمنانو سره پیغمبر سره وعده کړو چې د مؤمنان بل رزق کوم مشران به هم ګرځوم امامان به هم ګرځوم وهداة مهتدين لارښودون کې به ګرځوم خلکو ته سم لار سکی ورخیبه. الكلمه الثانيه عشره دولسم نمبر کلمه ده عبد معنا بنده. جمع سرازي عباد یا دارنګي عبید جمع هم راځي عباد جمع هم راځي. کتاب کې چې ذکر شوی دی عباد کوم ځای کې وای التي من الله بها على عباده المؤمنين الصالحين. امن دې لوی نعمت دی هغه چې الله رب العالمین احسان کړل په هغه بندگانو باندې چې هغه مؤمنان دي او صالحین دي. نو عبد جمع سرازي عباد بندگان د الله رب العالمین. هذا هو كانت التدريب الأول عندنا تحت عنوان مفردات. دا موږ سره اولنی تمرین چې مفردات د عنوان لاندې چې موږ نه غوښتنه په دې کې دا کړې و چې د لاندې کلماتو جمع ذکر کړي. مال جمع سرات له اموال قاعده قواعد حق حقوق امر اوامر فرد افراد نعمه نعم
دم دماء أساس أسس إمام أئمة دافع دوافع الهادي الهداد عبد عبيد يا عباد. بعد ذکرون کې په دې باندې مشقو کې همدغه هم مفرد ذکر کې وسره سم دستي جمع ذکر کې به کوشش وکړي چې دغه کلمات په جملو کې ځان لپاره استعمال کړي. دغه کلمات به نه یریږي، داغه په علم کې به د اضافه والم پیدا شي، دا کلمات به هم زده کړي، دغه جمع به شي هم زده کړي. ننتقل الآن إلى التدريب الثاني تحت عنوان مفردات. دویم تمرین ته زو د مفرداتو د عنوان لاندې موږ غوښتنه سکه په دې تمرین کې سوال بين الكلمتين المتضادتين. سوال بين الكلمتين المتضادتين، سوال معنى اربط او زاوج او وائم. ټول کلمات موږ استعمالول شو. سوال معنى اربط، وتړه، یوځای کا، جوړه کا. بين الكلمتين کلمه تثنیه کلمتين راځي د دوه کلمو په منځ کې. وتړه دوه کلمې، کومې دوه کلمې؟ المتضادتين چې دواړه خپلو کې ضد وي، دواړه خپلو کې یو بل عکس وي. هغه دواړه کلمې موږ ته معلومې کړه. نو دې کې موږ او تاسو ته یو څو لغات راکړي، یو څو کلمات راکړي تر څو موږ د هغې ضد وپېژنو. ضد کې یو فایده دا هم ده چې د کلمې په مفهوم باندې ښه موږ پوهېږو چې د دې معنا مقصد دا دی، ولې د دې مقابل کې دا کلمه ده، د هغې مقصد دا دی، د دې مقصد دا پیدا کېږي. عندنا الكلمات الدنيا، الدنيا، الخير، خوف، الفجور، الخاص، كبرى، الأوامر، الفرد. دا برکر خده ټول تقریبا واته کلمات دي چې دې موږ نه عکس غواړي، ضد غواړي. الدنيا عکس څه دی؟ د دنیا. دنیا معنا چې موږ تاسو په کې د دنیا کې اوسېږو دې ته ویل کېږي، یا خپل لغوي معنا څه ده؟ ډېره زیاته نږدې، یا دارنګې د بیکارۍ نه اخیستل شوې ده. او آخرت معنا د دې مقابل کې څه راځي؟ الاخره، آخرت دی چې د هغه نه وروسته بیا بله ورځ نشته دی، هماغه اخرنۍ ورځ ده. الدنیا دنیا، عکس یې څه راځي؟ الاخره، الاخره. لاندې مونږ ته کرښه راکړې ده، باره کرښې چې څومره کلمات دي د دې عکس کوم ځای کې دی، د دې ضد کوم ځای کې دی؟ په لاندې کرښه کې دی. بعض زده کوونکي وګوري چې د الدنیا لاندې کرښه کې د دې عکس پیدا کړي. موږ تاسو وګورو اخرنۍ کلمه دا لیکلې دي الاخره. د دنیا عکس څه شی دی؟ آخرت دی. دنیا چې موږ تاسو ته پکې اوسېږو چې هغه نږدې ده، او آخرت چې هغه وروسته راتلونکی ده چې هغه نه وروسته بیا بله ورځ نشته دی، ځکه هغه ته وایي الاخره. الكلمة الثانية دوهمه کلمه موږ سره ده الخير. الخير، خیر معنا ګټه، یو فایده. کوم چې کې ګټه او فایده وي د یو انسان لپاره هغې ته څه وایي؟ الخیر. راځو موږ د دې عکس پیدا کوو، ضد پیدا کوو. لاندې کرښې کې ګورو چې آیا ضد بیا کوم ځای کې وي؟ لاندې موږ سره دا کلمات دي الجماعه، صغرى، التقوى، النواهي، الشر، العام، امن، الاخره. الاخره خو واغسته ده. باقي په نورو کلماتو کې ګورو چې د خیر مقابل څه شی دی؟ الشر. شر معنا بدی، نقصان، ضرر. د خیر مقابل کې څه استعمالیږي؟ شر استعمالیږي. الخير، خیر د ګټې کارونه، الشر د نقصان کارونه. الکلمة الثالثة درېمه کلمه موږ سره ده خوف. خوف، خوف ویل کېږي یېرې ته. د دې کلمې ضد ګورو موږ او تاسو لاندې چې آیا ضد بیا څه راځي؟ خوف ضد څه راځي؟ امن. امن راځي چې یو انسان مطمئن وي، د چا نه ویره نه لري، هغې ته ویل کېږي امن. خوف ضد څه دی؟ امن. الفجور کلمة الاخرى بله کلمه موږ سره ده الفجور. الفجور، فجور ناروا کارونه، الله رب العالمین د خلاف کارونه، هغې ته ویل کېږي فجور. د دې مقابل کې څه شی دی؟ لاندې کلماتو کې موږ ته راکړي دي، که موږ تاسو ته وګورو کومه کلمه به صحیح وي؟ التقوى. التقوى، تقوا کلمه د دې مقابل کې راځي. فجور ناروا کارونه، التقوى د پرهیزګارۍ او نیک کارونه، ښه کارونه. الکلمة الاخرى بله کلمه موږ سره ده الخاص. الخاص، خاص معنا چې یو خاص کس پورې متعلق وي، د یو چا ذاتي څیز وي. او د دې مقابل کې به موږ تاسو استعمالو څه شی؟ لاندې وګورو العام. عام معنا عام شامل وي هر چاته. خاص چې د یو کس د پاره وي، العام چې د ټولو ته شامل وي یو څیز. خاص مقابل څه دی؟ العام. کبرى، کبرى غټ
د دې مقابل کې څه راځي؟ صغرا وړوکې، کبرا غټ، صغرا وړوکې. بله کلمه موږ سره ده الاوامر. الاوامر چې موږ مخکې اخیستې وه د امر جمع ده، الاوامر امرونه، حکمونه. جمع څه راځي؟ النواهي. النواهي النواهي هغه کارونه چې منع کړی شوي دي هغه ته څه ویل کېږي؟ نواهي. بله کلمه موږ سره ده اخرنۍ کلمه ده الفرد. الفرد فرد معنا چې په یو شخص باندې اطلاق کېږي، یو کس ته استعمالیږي. جمع څه راځي؟ الجماعه. جماعه هغه چاته ویل کېږي چې د دوه کسانو نه زیات وي. موږ تاسو ته پښتو کې ټولنه وایو یا ډله ورته وایو چې 2 3 4 تر اخره پورې په هغه باندې اطلاق کېږي. الجماعه ټولنه، الفرد معنا یو کس. دا موږ سره د هم تمرین د مفردات او عنوان لاندې موږ تاسو ته هغه کلمات راکړي چې غوښتنه کړې وه چې د دې ضد پیدا کړي. دوباره به تزلزل اخلو. الدنيا عكسه ماذا؟ يا ضده ماذا؟ الآخرة. الخير ضده الشر، خوف ضده أمن، الفجور ضده التقوى، الخاص ضده العام، كبرى ضده صغرى، الأوامر ضده ماذا؟ النواهي، الفرد عكسه وضده الجماعة. ننتقل الآن أيها الأحبابي إلى التدريب الثالث. زو دریم تمرین ته. دریم تمرین کې موږ او تاسو نه غوښتنه کوي ما معاني العبارات التالية. ما معاني العبارات التالية؟ استعن بمعجم عربي. استعن بمعجم عربي. لاندې موږ او تاسو ته یو شپږ جملې راکړې دي او دې کې موږ نه غوښتنه کوي چې ما معاني العبارات التالية لاندې چې کوم جملې دي د هغې معنا را پیدا کوي. دغه عبارتونو د دغه لیکنې د دغه جملو چې لاندې راتلونکي دي د هغې معنا ذکر کوي. معنا به د کوم ځای نه پیدا کو؟ و استعن بمعجم عربي. استعن کومک وغواړه د عربي معجم نه. معجم هغه کتاب ته ویل کېږي چې په هغه کې ټول لغات راجمع شوي وي او بیا هغه حل کړي وي. د عربي خپل معجم دی، همدارنګې د اردو ژبې خپل معجم دی، د پښتو به خپل معجم وي، د فارسي خپل معجم دی، د هرې ژبې خپل معجم وي. موږ نه غوښتنه کوي که کومه کلمه ته سخته وه معجم کلاو که د هغې اصل کلمه وګورم، د هغې نه کومک واخله، د هغې معنی به ته په اسانه باندې وکړي. الجمله الاولى اولنۍ جمله موږ ته راکړې ده، هغې کې موږ ته څه وایي؟ من الله عليه بنعم كثيرة. من الله عليه بنعم كثيرة. پښتو کې معنا کوو احسان کړل الله رب العالمین علیه په هغه باندې په ډېرو زیاتو نعمتونو باندې. الله احسان کړل په هغه باندې په ډېرو زیاتو نعمتونو باندې. آیا موږ څنګه کولی شو چې دا جمله موږ بیرته په عربۍ کې د دې معنا وکړو؟ راځئ وګورو. موږ من الله معنا وهب الله او منح الله عليه بنعم كثيرة. إن بنعم لا يعد ولا يحصى، لا يتعدى، كثيرة جدا. الله رب العالمین احسان کړل، وهب الله بخشش کړی دی، ورکړی دی، یا منح الله ورکړی دی، بخشش کړی دی الله رب العالمین په ډېرو زیاتو نعمتونو باندې. لا يعد ولا يحصى چې د هغه شمار نه کېږي، هغه څوک نشي شمارلی. كثيرة معنا به همدغه طریقه باندې وکړو. اما الجملة الثانية دوهمه جمله موږ سره ده استخلفه في الأرض. استخلفه في الأرض. كيف نترجم هذه الجملة بالعربية؟ من څنګه ترجمه کو په عربي باندې؟ اذا نقول جعله الله ملكا على الأرض او جعله الله إماما على الأرض. استخلفه معنا جعله خليفة، ګرځولې دی هغه بادشاه، ملک ګرځولې دی، امام ګرځولې دی، فی الارض پس مکه باندې. استخلفه فی الارض وی ګرځو مقرر کو بادشاه پس مکه باندې. عربی کې موږ څنګه وایو؟ جعله الله اماما او خلیفة او ملكا على الارض. اما الجملة الثالثة درېمه جمله موږ ته راکړې ده مكن له دينه. مكن له دينه. كيف نترجم هذه الجملة؟ إذا نقول بالعربية مكن له دينه صار دينه قويا. جعل الله دينه قويا. الله رب العالمين ده هغه دين سوکو مضبوط وګرځو. والدين اسم لجميع ما يعبد به الله. دین څه ته ویل کېږي؟ هر هغه څه ته ویل کېږي چې د الله بندګي په هغه باندې کېږي.
مكن له دينه مزبوطك قويك ورلا دين. فنقول بالعربية صار دينه قويا أو جعل الله له دينه قويا. أما الجملة الرابعة سلورم جملة منصردة لا يقدر بثمن. لا يقدر بثمن ده هغي اندازه په قیمت باندې نکېږي. قیمت دومره زیات دی ترڅو که انسان سره څومره مال شي د هغې اندازه نشي معلومولی. لا يقدر بثمن دا د هغه شي باره کې عربان استعمالوي چې کوم شی ډېر قیمتي وي عام په پیسو باندې د هغه نه میلاویږي نو څه وایي لا يقدر بثمن. إذن كيف نترجم هذه الجملة؟ دا من څنګه ترجمه کوو؟ لا يقدر بثمن معناه يعني تفوق كل ثمن. تفوق كل ثمن ده هر قیمت نه ده اوچته خبره ده. که څومره قیمت خلق راجمه کې چې دا سیس په واخلي دغه نعمت په واخلي خو نه د هغې قیمت نه برابرېږي. تفوق كل ثمن ده هر قیمت نه څه دی اوچت دی. أيوة تقدر معناه يعني ما ليس له حد معين. لا يقدر ما ليس له حد معين حد معلوم نبي. أما الثمن معناه هو السعر والقيمة. ثمن ستلقي قيمته بالكي. الجملة الخامسة بنزم جملة منصردة ضرب مثلا. ضرب مثلا ضرب معنى بيانكو يوم مثال. ضرب پدیرو معنى باندې راځي خو دلته معنى من څنګه کو ذكر مثالا واحدا. ذكر مثالا. ما معنى المثال؟ هو الهيئة أو هو الشبه والنظير. المثال معنى الشبه والنظير ديوچا مشابهت یا دچا هيئت أو شكل هغه مونږ ته بیان کوم. ضرب مثلا ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة. الله سبحانه وتعالى ذكر هيئة ومثالا لأهل القرية هم من أهل مكة. الله رب العالمين ذكركو بيانكو يو هيئت يو مثال يو شكل يو كلم. الجملة الأخيرة عندنا ألقى بيده إلى التهلكة. ألقى بيده إلى التهلكة ده جملة لهذه آياتنا راغسدة الله وي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن كيف نترجم هذه الجملة؟ بختوك أول ما نأخلو ألقى بيده ويغرزو بخبل لا سنباندي خبلزان إلى التهلكة هلاكت. ألقى بيده ويغرزو خبلزان بخبل لا سنباندي إلى التهلكة ده هلاكت زيتان. إذن نترجم ونقول بالعربية رمى نفسه بيده إلى التهلكة. رمى نفسه بيده إلى التهلكة. والهلاك ما هو؟ والهلاك هو كل شيء تكون عاقبته محفوفة بالخطر. والهلاك كل شيء تكون عاقبته محفوفة بالخطر. هلاك هغه ویل کیږي چې د هغې اخرنی انجام هغه په نقصان باندې راګیر وي. محفوفتون راګیر شوی وي په نقصان باندې. هر هغې ته هلاکت ویل کیږي. یو کندې ته انسان ځان غورځوي یقیني دغه غورځول خامخا یو خطر لري. یا به لاس ماتېږي یا به خپه ماتېږي یا به ټول مکمل د منځه ځي. نو هلاک دغې ته ویل کیږي چې اخرنی انجام یې څه وي هغه نقصاني وي. دا موږ تاسو سره خوږو دوستانو دریم تمرینو د مفرداتو عنوان لاندې و چې موږ یو تاسو له یو شپږ جملې راکړې وي او غوښتنه یې کړې وه په دې شپږ جملو کې چې دا موږ په کومه طریقه باندې بیان کوو. وګورئ د دې معنا راواخلئ. د هرې کلمې بېله بېله معنا د معجم نه راواخلئ. موږ تاسو هغه مختصر شکل باندې واغستو. من الله علیه احسان کړی د الله رب العالمین په هغه باندې په ډېرو نعمتونو باندې. استخلفه فی الارض وی ګرځو هغه باچا یا خلیفه په ځمکه کې. مکن له مکن معنا زیوله ورکو قوي کو مضبوطی کو د هغه دین. لا يقدر بثمن د هغې اندازه په قیمت باندې نه کېږي. ضرب مثلا بیان کو یو مثال یو هیئت یو شکل. القى بيده الى التهلكه. القى ماضي کلمه ده وی غرزو خپل ځان بيده په خپل لاسونو باندې الى التهلكه هلاکت ته. هلاکت څه ته ویل کېږي چې د هغې انجام ښه نه راوځي. دا موږ او تاسو سره خوږو دوستانو د 14مه وحده په دې باندې ختمه شولله. د دې نه وروسته بیا موږ ته غوښتنه کړله چې اختبر نفسک. چې تا خو 2 وحدې وویلله همدارنګې 14مه دې مو واغسته ده 14مه هم دې واغسته. کتاب والا د هر 2 وحدو نه وروسته د 2 برخو نه وروسته بیا یو ازموینه یو امتحان اخلي د زده کوونکي نه چې آیا د دغه 2 وحدو باندې تاسو څومره پوه شوي یاستئ. نو یقیني خبره ده امتحان انسان
څنګه کوي اوچتوي یا اوچتوي یا راښکته کوي خو زمونږ او ستاسو مقصد به امتحان کې څه وي خپل ځان به تلو چې آیا موږ په عربۍ باندې په دغه دوه وحدو باندې څومره پوهه ترلاسه کړله نو انشاءالله بله خپرونه به زمونږ او ستاسو په دې دغه باندې وي عنوان باندې وي چې اختبر نفسک د خپل ځان نه امتحان واخله امتحان اکثره د شاګرد سره تعلق ساتي زیات خو موږ سره هم یو همکاري کوو په دې خاطر چې لږه لږه فایده پکې موږ ته ښکاري خو زیاته فایده پکې هغه شاګرد ته ده راځو مخکې د دې نه چې سبا یا بله ورځ موږ امتحان اخلو باید چې اول دا شاګرد خپله دا دوه وحدې تکرار کې ځان سره ښه زده کړي او بیا دغه امتحان خپله حل کړي په کتاب کې اول مخکې د دې نه چې موږ خپرونه کوو یا درس اخلو باید چې زده کوونکي دغه امتحان خپله حل کړي بیا هغه نه وروسته د هر سوال لپاره هغه نمرې ورکړي دي دا به خپل ځان ته خپله نمرې هم ورکړي نو موږ به انشاءالله بله خپرونه کې دا ټول امتحان به دوباره موږ واخلو شرحه به کړو چې کومه جمله صحیح ده کومه غلطه ده کوم ځای کې موږ نه څه غوښتنه کوي هر شاګرد به بیا خپله وګوري چې زما دا جواب صحیح دا غلط و ځان ته به خپله نمرې ورکړي خو زده کوونکی باید مخکې د دې نه چې خپرونې ته ځان برابروي چې دا امتحان خپله مخکې نه حل کړي امتحان راځي مختصر صرف اخلو چې موږ نه څه غوښتنې کېږي چې هغه سوالونو باندې صرف پوه شو بیا زده کوونکی باید په هغې باندې کار وکړي اختبر نفسک خپل ځان نه امتحان واخله په دوه وحدو کې 14مه وحده ده 14مه وحده ده اول سوال موږ نه د قرائت په باره کې کړل چې زموږ استاد لوستل هم صحیح شي باید چې زده کوونکی دغه لوستل اولولي او د هغه نه څومره پوهه اخیستلی شي اقرأ ما یلي غوښتنه څه کوي اولوله ما یلي هغه چې مور لاندې راځي ثم اختر الجواب الصحيح به صحیح جواب ځان ته وکړه لاندې موږ تاسو ته یو متن یو عبارت را کړی دی باید چې زده کوونکی دغه عبارت اولولي او بیا لاندې موږ ته سوالونه را کړي دي د هغې جوابونه را پیدا کړي او جوابونه په کوم طریقه باندې دي په اجزاو باندې تقسیم شوي دي اول جز دوهم جز دریم جز په دریو جزونو کې یو جز صحیح دی نو اول به عبارت صحیح اولولي شاګرد زده کوونکی بیا د هغه نه وروسته به د هغه جواب د دغې عبارت نه راوباسي دوهمه غوښتنه یې څه کړې ده اقرأ ما یلي ثم ضع علامة صحیحا او خطأ دا هم هغې ته ورته سوال دی موږ تاسو ته یو قصه را کړې ده یو واقعه را کړې ده چې دا اولوله او بیا ته غوښتنه کوي چې ته په دې باندې څومره پوه شوې لاندې بیا موږ تاسو ته سوالونه را کړي دي هغه سوالونه حل کوي که د دغې عبارت موافق و صحیح نښه ورته کېدی که د عبارت موافق نه غلط ورته کېدی تر څو چې زده کوونکی د قرائت نه فایده واخلي ګټه واخلي دریم سوال موږ ته په دې عنوان باندې راکړلی التراکیب والقواعد زمونږ او ستاسو نحوه معلوموي ګرامر معلوموي چې تاسو په دې دوه وحدو کې نحوه واغستله چې بېرته جملې څنګه صحیح برابرولی شئ غوښتنه څنګه کوي ضع علامة صحيحا بجانب الجملة الصحيحة وعلامة خطأ بجانب الجملة التي فيها خطأ څلور جملې را کړې دي او هر جز کې دوه جملې موږ ته را کړې دي یوه جمله صحیح ده بله جمله غلطه ده یا به الف جز صحیح وي یا به با جز صحیح وي که یو صحیح وي بله غلطه ده دارنګې دوهم جز کې یا دوهم سوال کې یو الف جز دی بل دوهم با جز دی په دې کې هم یو جمله صحیح ده بل غلطه ده د ګرامر په لحاظ باندې د قاعده د نحو په لحاظ باندې دریمه جمله هم داسې ده څلورمه هم داسې ده نو چې کومه صحیح وه هغه ته به صحیح نښه کېدي الف صحیح الف ته به مخې ته صحیح نښه کېدي که با صحیح وه با ته به صحیح نښه کېدي بل سوال موږ نه دا کړلی صحح الاخطاء في الكلمات التي تحتها خط لاندې موږ تاسو له اته کلمات اته جملې را کړې دي په هغه جمله کې یو ټکی غلط کړی دی هغه ټکی موږ ته معلوم کړی دی لاندې د هغه نه خط ایښی دی نو غوښتنه یې کړله صحح الاخطاء دغه غلطي صحیح کړئ په لاندې کلماتو کې چې کومه راځي د ګرامر غلطي ده مطلب زبر غواړي زیر غواړي پیش غواړي مفرد غواړي جمع غواړي څه غواړي هغه کلمه موږ ته صحیح کړئ بله غوښتنه داسې کړله ضع الكلمات الآتیة في مكانها المناسب من الجدول موږ تاسو ته یو کرښه کلمات راکړلي صباحا اخوک شرق ظهرا ده دې کې موږ نه غوښتنه کوي موږ لاندې یو جدول راکړی دی ټیم ټیبل راکړلی پای کې لیکلي ظرف زمان ظرف مکان من الاسماء الخمسه یوه کلمه راواخله په دغه جدول کې کېده که آیا د ظرف زمان نه وي هلته کېده که ظرف مکان نه وي هلته کېده که من الاسماء الخمسه دی هلته کېده تر څو چې موږ تاسو معلوم شو چې آیا ظرف زمان موږ پیژانو ظرف مکان موږ وپیژانو اسماء خمسه وپیژانو امتحان په دې کې اخلي ورپسې دارنګې دریم سوال یې کړلی د مفرداتو باره کې په دې موضوع باندې سل بین الکلمة و مضادها
کلمه او د هغې ضد ذکر کوي. موږ ته کلمه هم لیکلې ده او د هغې مقابل کې بیا ضد هم لیکل دی، خو مختلف ذکر کړی دی. باید زده کوونکي کوشش وکړي د هغې ضد را پیدا کړي او پنسل پیدا کړي. مثال اکبر لیکل دی، د دې ضد به کوم ځای کې وي، د مخامخ وګوري چې کوم ځای کې ضد وي پنسل باندې دی هغې نښې ته اشاره ولې وکړي. بیا ورسره د دې مفرداتو کې دوهم سوال موږ نه دا کړلی، اکتب جمع الکلمات. لاندې کلمې موږ ته راکړي دي التي تحتها خط، د کومې کلمې لاندې چې خط وي د هغې جمع ذکر کوي. مثال هذه نعمة من الله، نعمة لاندې کرښه ذکر کړې ده، د نعمتون جمع څه شی دی. نو که موږ او تاسو دغه دوه وحدې صحیح زده کړو نو موږ او تاسو جواب په اسانه طریقه باندې انشاءالله کولی شو. بل سوال موږ نه په د مفرداتو عنوان کې دا کړی دی، ضع الكلمات الآتية تحت العنوان المناسب لها. لاندې کلمات موږ ته راکړي دي او بیا دوه جدول موږ ته راکړي دي، العالم الاسلامي، الامن، امن دی، عالم الاسلامي. کومه کلمه د کوم جدول سره مناسبه ده، کوم عنوان سره مناسبه ده، دا کلمه ملته ولیکه. امن سره مناسبه ده کنه العالم الاسلامي سره مناسبه ده. رب د څه سره مناسب دی، مکه د څه سره مناسب دی. دغه کلمې باید هر سړی په خپل ځای کې ولیکي. څلورم غوښتنه موږ نه تاسو ناپسه کې کړل الکتابتو، لیکنه کې املایي. موږ ته اوس چل د لیکلو هم راښیي. په دې کې اوس موږ نه امتحان اخلي ځکه چې موږ په دې کې ډېر تمرینونه اخیستي وو. الكلمات التي تحتها خط كتبت خطأ فاكتب الصواب. لاندې کلمات چې د هغې نه خط ذکر شوی دی، کومه کلمې لاندې چې خط دی هغه غلط لیکل شوی ده املایي شکل باندې، املای خطا لیکل، لیکنې خطا لیکلې ده. تا ته وایي هغه صحیح که، یا پکې واو اضافه دی، یا پکې الف اضافه دی، یا همزه بې ځایه ده، یا یو حرف بې ځایه ده، یا مخکې وروسته دی، هغه کلمه په لیکلو شکل باندې صحیح که. بل تمرین موږ سره راکړل غالبا اخرنی تمرین دی، رتب الكلمات لتصبح جملا. لاندې کلمې ګډوډ لیکل دي، یوه جمله ده خو کلمې مخکې وروسته کړي دي. مثال المسابقة جدا سهلة كانت، د دې نه یو جمله جوړه کړه چې معنا صحیح ورکړي. نو شپږ جملې موږ له په دې کې راکړي دي چې موږ له شپږ جملې جوړې کړي. دا یو څو سواله دي انشاءالله چې زده کوونکي اول دا دواړه وحدې ښه صحیح مطالعه کړي او بیا دا امتحان حل کړي، خپل ځان ته خپله نمرې ورکړي، ځکه د هر امتحان د هر سوال لاندې خپله نمرې لیکل شوي دي. مکمل مجموعه نمرې څو دي؟ 40 دي. تر څو چې خپل زده کوونکي خپل ځان ازموینه وکړي، خپل ځان وتلي چې زه د عربۍ باندې څونه مخ په وړاندې باندې تللی یم. نو انشاءالله بله خپرونه کې به بیا همدغه امتحان موږ هم واخلو چې موږ ته هم پته ولګي چې کوم ځای کې غلطي ده، تر څو چې موږ تاسو خپله غلطي څه کړو اصلاح کړو. هر ځای کې چې یاستئ خوشحاله او کامیاب او آباد اوسئ. په لوی رب العالمین باندې سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. استاد محترم له تاسو نړۍ مننه چې راغلی او درنو اورېدونکو ته مو خپرونه وړاندې کړه. درنو اورېدونکو له تاسو هم ډېره زیاته مننه چې خپرونه مو راسره تر پایه واورېده. ښه وخت ولرئ. مننه چې خپرونه مو راسره تر پایه واورېده. ښه وخت ولرئ.